مولانا فضل الرحمن سے پخپل یو بیان کې اووی چې امریکا یو ځل بیا افغانستان سره د جنگ شروع کېدو باندې سوچ کوي چې موږ افغانستان سره یو ځل بیا جنگ شروع کو او دې کې د پروکسی کردار پاکستان ادا کوي د پروکسی نه د مولانا فضل الرحمن سے مطلب داري چې د منځوي کردار وبګي پاکستان ادا کوي اوس دومره غټه خبره چې کوم دی مولانا فضل الرحمن سے په انټرنیشنل میډیا باندې مخ په نیو سټیج باندې کوي نو دې کې حقیقت شته او حقیقت نشته دا مراد چې کوم دی په کمنټس کې تاسو وایي خو دې ریسپانسیبل و مولانا فضل الرحمن سے پخپل باندې وي ځکه چې دومره لوی خبره چې کوم دی په انټرنیشنل میډیا مخامخ باندې د امریکای او د افغانستان د جنگ دا کول دا وړه خبره نه ده خو زه دې وخت غواړم چې په افغانستان کې الله تعالی بل جنگ را لولي ځکه چې ډیره مده بس هغه ته امن ملو شوی دی او امن سره ژوندۍ شروع کړي دا زه نه غواړم چې په پښتون افغان ورور باندې یو ځل بیا دا تور جنگ مسلط شي دا باید دا سره سره وره आज फिर अमेरिका इस बात पर गौर कर रहा है अफगानिस्तान में दोबारा जंग शुरू कर दी जाए और हम एक बार फिर अफगानों को आपस में लड़ाने के लिए एक प्रॉक्सी स्टेट का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो रही है। अब बातें छुट्टी नहीं है। अपने मुसलमान भाई को दुश्मन कहना और आलमी कुफ्र को अपना आका कहना और उसकी इत्तेहादी होने पर फख्र करना, इससे बढ़कर न इस्लाम दुश्मनी और हो सकती है न पाकिस्तान दुश्मनी और हो सकती है।